السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. جی تاسو به څه ویل غواړئ، څه تپوس کول غواړئ؟ زه د نور عالم خان یو څو سوالات تپوس کوم. ما ته د هغې په باره کې دعاګانې راشي جی 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 او چې ما ته د هغې په باره کې څپونه وکړي. ښه جي تاسو سوال وکړئ. یو شل کاله پس مخکې لکه زما بچي واړه واړه 2 بچي دي او لکه زما کور واښه وي، نو د هغې په وجه باندې لکه ما هغه بچي الله را لوی کړه او ما را لوی کړه، نو ماشاءالله هغه زوی مې اوس د 27 کالو دی او لور د 27 کالو دی زوی مې، او هغه لور چې مې ده نو هغه دغه د 24-23 کالو ده، لور مې واده شوې ده. نو لکه اوس هغه زما د دې بچو هغه پلار چې دی که نه، نو د هغه سره ډېره ځمکه ده لکه او لکه ما دې بچو سره هېڅ هم نشته. نو لکه زه دا ویل غواړم چې دی ما څخه مشوره راکړي چې د ده په دې ځمکې کې او د ده په دې مال کې زما د دې بچو څه حصه شته او که نشته هم نو په څه طریقه ده نه موږ اخیستل غواړو. تاسو په سوال باندې خورکۍ ستاسو سوال نه راکوي. ستاسو سوال چې دی هغې باندې وکیل صاحب پوره ورسېده. اوس ټلویزیون ته بیخي غوږ شئ چې تاسو ته مکمل جواب مشوره دا میلو شي او تاسو هغه طریقه کار خپل کړئ. جي دغه خورکۍ چې کوم سوال دی د دې بچیو هغه بچي دی رالوی کړ د دې خاوند د څه وجوهاتو د وجې نه جدا شوي هغه کېږي مړ کېدی شي، طلاق هم کېدی شي، مختلف دا ټول ارسه په دې باندې ویم چې که نور څوک دا شی وي چې بجای چې کال کې چې زه هغه خبره مخکې نه ورته وکړم چې هر قسمه هغه راله دې زنانه چې دې خپل کردار ادا کو په ځان باندې سختې تېرې کړې او دا بوټي چې دې راهغه کو په ځوانۍ کې به چې دې دا حادثه ورسره شوي او دې هغه ځواني چې دې ټوله هغه کړه دې بچو اوس چې دې د دې سوال دا دی چې آیا زما د دې بچو حق چې دی دا د ده د پلار یا د ده د نیکه په وراثت کې شته که نه، او که چېرته وي په څه طریقه بیانو دا یې مین سوال دی. که چېرته د نیکه نه مخکې زوی چې دی چې د دې پلار دی د دې خاوند دی مړ شوي، نو بعضې د مذهب کتابونو دا وایي او دا خلک دا یې کوي چې د هغه حق چې د خپل پلار نه مخکې مړ شوی دی نو هغه نه میلاویږي. دا خبره چې دا غلطه ده. په وراثت کې چې څومره ستا هغه راځي په دې باندې چې دی زمونږ د اعلی عدالتونو چې دی فیصلې دي او دا شی پکې په نښه کړی دی چې هغه شی چې کوم د هغه د نیکه د وراثت نه را روان دی هغه کې چې دی د هغه د زوی که چېرته د نه مخکې مړ شوي د ده وراثت کې حصه کېږي او د هغو بچو ته د هغه ښځې ته او د هغه بچو ته به میلاویږي. که چېرته هغه کړي شوي طلاق یې ورکړي شوي نو طلاق چې دی د زنانه ته میلاو شوي د بچو ته چې دی دا د هغې چې دی پلار دی ولې چې وراثت کې به ورسره لیکلی کېږي چې د پلاني لور او پلاني هغه ده، نو که دی چې دی پرې هم دی نو هغه به بیا چې دی دته وراثت یې دوی په وراثت کې حصهدار دي. اوس سوال دا دی چې آیا دا کم جایداد دی؟ دوه قسمه جایداد وي، یو د پلار نیکه نه را روان وي، یو چې دی پلار اخیستی وي په خپله پیسې یې ګټلي او په هغې اخیستي. دې دواړو کې د دې چې دی د وراثت حصه جوړیږي. اوس کوېسچن دا دی چې څه طریقې سره معلوم. نمبر 1 انتقال ورثه په نوم باندې زمونږ په ریونیو ریکارډ کې چې کوم د ځمکې ریکارډ وي په هغې کې انتقال جوړیږي. انتقال مونږ دا هغه انتقال نه چې زړی پکې مړ شي هغه کاغذ جوړولو هغه وي هغه ته اپلای وکړی شي چې د دې سړي د انتقال ورثاب چې دی په هغې کې چې دی دا زمونږ نومونه دي دا د هغه شي. که دې په 3 ورځو کې دا پټواري
په دې باندې عمل ونه کو د هغې خلاف د تحصیلدار ته تللی شي. په خیبر پښتونخوا کې دا قانون نه کړی شوی دی چې کوم هم سرکاري ملازم دی او هغه چې دی ستا اغنیغ کړي نو هغې کې طریقې کار ورکړی چې د ده خلاف بیا کاروایي به ته لیکې نو به تا ته دا شی جوړوي چې په هغې کې ستا نوم راشي ته چې دی حصهدار شوې. که چېرته هغه نه راولي یا نیغ کېږي بیا ته متعلقه چې کوم ځای کې زنانه اوسېږي هلته کې هغه کولی شي چې کوم ځای کې پراپرټي وي هلته کې هغه کولی شي. دلته کې سیول کوډ ته به دی راشي سیول کوډ ته او چې ما ته چې دی دا هغه دی راکړی شي زه د دې خلکو وارث یم زه د دې خلک زما بچي د دې وارث دي او اوس یې د 18 کالو نه عمرونه زیات شوي دي نو په دې بنیاد باندې ما ته دا شی عمر هم پکې دا شرط دی 18 کاله. عمر مې په دې پوینټ باندې درته هغه کو چې بعضې ټایم کې د سړي مرګ وشي د سړي د پلار نو بیا به هغه شیزونه چې کم دیت کې کم شی ورته حواله شي به د عدالت په کسټډي کې هسې نه چې مور یې چا سره بل چا سره واده وکړي هغه ورته پې وړاو نه کړي نو دا به بیا چې دی د 18 کالو نه مخکې د دې انکم به د ماشومانو ته میلاویږي خو دا پیسې به د ماشومانو مور ته یا بل چاته نه میلاویږي. خو که تعلیم معلوم کوي نو مثال چې سیوینګ سرټیفیکیټ والی یا نور څه والی په هغې باندې کومه ګټه راځي به د مور ته به ورکوي چې ته پې تعلیم کوه. خو ایکچوال اماونټ چې کله د 18 کالو نه زیات شي دا به راشي چې ما ته هغه خپل پیسې راکوي په هغې باندې نو دا چې دی کولی شي هلته کې تللی شي. که چېرته په دې کې جینۍ وي څه شی جینۍ دا خلک چې دی بیا یو بل قانون جوړ شوی دی هغه چې د زنانو حق نه ورکوي د خویندې لوڼو حق نه ورکوي د لور حق نه ورکوي نو هغه باقاعده چې دی تحذیرات پاکستان لاندې په هغه خپلو مشرانو باندې اف آی آر کولی شي او هغه اف آی آر که چېرته دا د دې یرې نه اف آی آر نه کوي چې دا خپل خپلوان به ما سره بیا تعلق پرېږدی نو هغه چې صرف چا په ترو باندې ایس ایچ او ته یا هغه ته اطلاع میلاو شي چې د دې جینۍ حق نه ورکړی کېږي هغې په خپل طرف نه اف آی آر کولی شي قانون به په حرکت کې راشي چې نه بل چې دی پراپرټي ایکټ جوړ شوی دی د هغې دننه نه یو هغه اداره یې جوړه کړې امبډسمین په نوم باندې د زنانو د حقوق دپاره چې دی هغه کوي که چېرته یو زنانه راشي چې زما چې دی د پلاني لور یم د پلاني خور یم ماله هغه چې دی د رسم و رواج د وجې نه ما ته خپله حصه نه راکوي نه جدا کوي او راته وایي چې دا تا چې مونږ واده وکړو دا تا ته چې ما جهیز درکو دا ته چې مونږ دا دومره وساتلې بس دا هر څه ختم شو ته یو اسټام ولیکه چې ما دا خپلو وروڼو ته چې دی وبخله هغه شي